أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 77 یو آیات ویلے کیږي. اوس دې ځکه الله رب العزت چې نو هغه د مکې ابتدایي دور او بیا د هغې سره چې نو هغه د جهاد د فرضیت دغې طرف ته چې نو هغه اشاره کړل، د هغې تذکره کوي. کله چې حضور علیه الصلاة والسلام الله رب العزت د نبوت نه چې نو هغه سرفراز کو، الله پاک له نبوت ورکړلو، نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دعوت شروع کو، نو سړو کې ټولو نه مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، زنانو کې چې نو اما خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها، غلامانو کې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ، او وړو کې حضرت علی کرم الله وجهه دوی ایمان راوړو. نو د دې چې کله ایمان راوړو، نو په هغه وخت کې دوی لا دور صدا نه ول، مکې مشرکانو څه نه وي. رفته رفته چې کله خلک بیا راتلل، نو دوی مختلف ایذا او تکالیف رسول خلکو ته شروع کو، ان تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر باندې هم سو پیرې دوی چې دی نو هغه به وار کولو، او نبی علیه الصلاة والسلام ته به هم تکلیف رسولو. تاریخ نه نو لیکلي واقعیت دا کې دې تفاسیر هم ذکر کړي چې یو پیره حضور علیه الصلاة والسلام په لاره باندې چې پای کې عقبه ابن ابي معيط دی بدبخت چې نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مری مبارک ته چې نو هغه شاغړ صادر واچولو او زوري کو چې د دې لپاره چې نو هغه الیاذ بالله چې د الله پیغمبر وفات شي او دا مسله چې نو هغه ختم شي. شاته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه رالو او دا هغه ول د کور کړل چې بدبخت تو هغه سړی چې نو هغه قتل کړي، اتقتلون رجلا قد هغه ته هغه سړی چې نو قتل کوشش کړي چې دا هغه وایي چې زما رب چې نو الله دی، په دې باندې تاسو چې نو هغه ته ایذا او تکلیف رسوي. دې دوران کې چې نو هغه د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د مخکینی خاوند نه چې کم زوی ولو، نو هغه راغلی شو، هغه ځوان و، بالکل ځوانۍ کې او ډېر نډر الک ولو. نو هغه چې نو حارث بن ابي حاله رضی الله تعالی عنه دی رالو. نو چې دی رالو، نو د هغه او د هغې سره نور چې څومره هم مشرکانو ټولو ته چې نو هغه ډېرې سختې خبرې وکړلې، او چا کې همت وي چې راشي چې نو هغه مقابله به وکړو. خو بیا چونکې آس پاس نو هغه ټول مشرکان کافر وو، په شمار د یو د الله پیغمبر او 4-5 کسان چې نو مسلمانانو. نو دوی کله چې رالل، نو په حارث بن ابي حاله رضی الله تعالی عنه باندې چې نو حمله وکړه، او د هغوی د هغه چې نو بې دردۍ سره چې نو هغه شهید کړلو. د اسلام کې د ټولو نه وړاندې شهادت سړو کې چې نو هغه د ته میلاو شوی دی ناموس رسالت باندې. نو چې کله هغه شهید شولو، نو بیا داسې نور مختلف چې نو هغه تکالیف او دا به مسلمانانو له ورکول، ځکه ټول چې نو خانه کعبې نه آس پاس څومره چې دغه علاقه وه ټول د مشرکانو او مخالفین ول. نو په دغه وخت کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پر اړه کې چې نو هغه انتقام جذبه هم و. نو دوی به د الله پیغمبر ته الله رسوله که ستاسو اجازت موږ له اجازت راکړي چې موږ د دې سره جهاد وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت چې نو هغه د آیاتونه نازل کړل چې لا تاسو د پاره چې نو هغه وصرف حکم اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، د دې حکم د موز قائم کوي او زکات چې نو هغه ورکوي. بیا رفته رفته چې نو هغه دورانیت تیر شوله، ان تر دې چې هجرت وشو. نو چې کله هجرت وشولو، نو د هجرت نه وروستو بعضې حضرت وایي چې دا د منافقانو باره کې د آیات نازل شوی، او بعضې حضرت نو اکثر حضرات دا وایي نه دا د مسلمانانو په باره کې نازل شوی دی، خو صرف فرق چې نو هغه پکې لږ دی.
هغه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې کله هغه مصیبتونو نه راووتل مدینه منوره ته رالو خپل ریاست شولو قوت او طاقت ورته میلاو شو آرام ورته میلاو شو نو د الله رب العزت د طرف نه نو هغه حکم د جهاد رالو نو آلتی د هغوی د دشمن تکلیفونه خلاص شي نو هغه انتقام جذبه هم کم شي دلته راحت او سکون و تراور رسیدلو نو چې کله د جهاد دا حکم رالو نو بعض صحابه چې نو هغوی کې دا کسان ویلو که چېرته چې نو هغه د جهاد دا حکم لږ نور وروسته راغلی وي دا نو مقصد چې اعتراض کوم مقصد یې دا ولو چې مونږ علاقه لږ راحت میلاو شوله هغه مظالم چې مونږ غوښتو نه اوس چې لږ راحت میلاو شو نو چې هغه مونږ باندې جهاد وکم رالو نو الله جل جلاله د صحابه چې نو تربیت کولو نو الله رب العزت ورته دا آیاتونه راولېږلو چې تاسو چې نو هغه د دنیا متاع د دنیا سامان چې نو هغه غواړئ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر او آخرت خو ډېر غوره دی چې نو هغه د تقوادارو دپاره او بعضی حضرات چې نو هغوی ذکر کړی دی تفسیر خازن کې نقل کړي هغوی چې دا آیات نو د منافقانو باره کې نازل شي ځکه صحابه خو د لوی همت خلک ولو د هغوی نه د دې خبرې تصور چې نو هغه هم نه ولو خو مدینې منورې ته چې کله د الله پیغمبر رالو نو په دغه وخت کې نور کسان هم ډېر ایمان نه وړو کسان ډېر شي ول نو په دې دورانیه کې منافقان هم ولو نو دا جمله چې نو هغه د منافقان وه ځکه چې نو هغه صحابه د هغوی د غیر نه دوره یره نه وه نو الله وایي اذا فریق منهم ټول صحابه نه دین یو ډله چند کسان چې نو هغه د سدي یخشون الناس که خشیت الله چې د هغوی د خلکو نه داسې یریږي لکه څنګه چې سړی د الله پاک نه یریږي او اشد خشیه یا د دې نه هم زیاتو نو دغه موقع باندې الله پاک د آیات نو هغه نازل کړو اوس دې آیات کې الله رب العزت وی قیل لهم کفوا ایدیکم نو چې کله دغه نو هغه تکالیف او دا براتل نو حضور علیه الصلاۃ والسلام الله پاک چې نو هغه حکم داو چې تاسو خپل لاسونه بنې وساتئ حکمت پکې لوی نو دا هم لوی حکمت ولو ځکه چې ټول مخالفین ډیر ول او محبین چې نو هغه په نش باندې حساب ول په شمار کسان ولو دویم الله رب العزت اقیم الصلاة و آتوا الزکاة او که مې کړو مونځ قایموي او زکات ادا کوئ حدیث مبارکه کې نو هغه راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته کله وړاندې وحی رااله نو غار حرا کې د غر د پاسه آلتی الله جل جلاله د اوبو یو چینه نو هغه راوچته کړه رازنده کړله او جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د اودس چل وخو چې دې طریقې باندې باودس کېږي او بیا دغه نه اورسته مونځ بچی نه کېږي نو دلته چې کم اقیم الصلاة نه تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړي چې دلته اقامت الصلاة نه مراد د سحر مونځ او د مازیګر مونځ دی چې دا به د الله پیغمبر کولو او یو روایت کې د اشراق چې نو هغه سرم نه چې دغه به سره هم کولو خدا فرضیت نه ولو ځکه د مونځ فرضیت چې نو هغه د معراج په شپه باندې شوی دی نو ابتدایي وحی سره چې د کم مونځ حکم شو نو دغه وخت کې دا مونځ فرض نه دا نفل مونځ ولو دا مې کولو او بیا د مونځ فرضیت چې نو هغه د معراج په واقع کې چې نو هغه رالو و آتوا الزکاة او زکات ورکوي نو دینه هم زکات فرضیت نو بعضی حضرات چې نو هغه وایي چې زکات فرضیت دا په مکه مکرمه کې چې نو هغه قانون حکم راغلو او بیا د هغه مقادیر چې نو هغه مدینه منوره کې راغلي ځکه مکه کې چې نو هغه صحابه حالات کمزور غربت ولو نو آلتی د زکات د ادا کېدلو څه ترتیب ونه او بعضی حضرات وی چې نه دینه آسان مراد ده چې د صحابه الله پاک تجنو اصلاح کوله او اصلاح چې کېږي نو هغه په جانی او مالی قربانۍ سره کېږي نو اقیم الصلاة کې اصلاحي چې نو هغه اصلاح بدني چې نو کوله او آتوا الزکاة کې اصلاح مالی چې نو هغه کوله چې مال او جان قربان کړي ځکه آینده دور کې ستاسو باندې جهاد را روان دی جهاد حکم بدرته کېږي او په جهاد کې مال هم لګي او د مال سره چې نو هغه بدن هم لګي نو الله رب العزت چې نو هغه د قویل اقیم الصلاة و آتوا الزکاة معرف القرآن کې چې حضرت صاحب لیکلی دي هغه چې ګوره دینه دا هم معلومه شوله چې لاول خپل اصلاح نه ورستو بیا د ملک اصلاح نه ځکه الله رب العزت لاول چې نو اقیم الصلاة و آتوا الزکاة ویلو او بیا دغه نه ورستو د جهاد فی سبیل الله حکم ورکو نو د خپل اسلام مقدم ده دغه شانتی په هر انسان باندې خپل اصلاح چې نو هغه مقدم ده لاول به خپل اصلاح کوي
او بیا به د نورو د اصلاح چې دی نو هغه غور او فکر چې دی نو هغه کوي دا د مسلمان چې دی نو هغه کار دی. نو ځکه الله وایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، قایم کړئ چې نو هغه مانځه لره او زکات ورکوئ. فلما کتب علیهم القتال، نو بیا چې کله دوی باندې پر شولو قتال جهاد فی سبیل الله، اذا فریق منهم، نو دغه وخت کې یو ډله د دوی نه یخشون الناس کخشیة الله، هغه یریدل د خلکو نه په شان چې نو هغه د یریدلو د الله، لکه څنګه چې خلک د الله نه یریږي داسې د هغوی باندې د دغې کافرو روب چې نو هغه طاري شولو. او دا څو پیرې مخکې وروسته څومره قرآن آیتونه راځي نو دغه یره صرف او صرف دا چې نو هغه په منافقانو وه. نو دې وجې نه صحیح قول دا دی چې د چې نو هغه به دغه چې منافقان دې مراد شي، لکه څنګه د دې نه مخکې صورت آل عمران کې موږ ویلو چې کله نو هغه احد کې مسلمانانو ته ارضي طور باندې شکست میلاو شو، نو هلته چې الله پاک کم امن سکینت طاری کړله، نو صحابه چې نو هغوی ته ان تر دې میدان جهاد کې خوب ولا هم ورالو، او کم چې منافقان ول نو د هغوی سره خپل غم او فکر نو ځکه د مراد کې دی شي که خشیت الله په شان د یری د الله، او اشد خشیتا یا د دغې نه هم زیات یریدل. وقالو او ویلي ربنا لما كتبت علينا القتال، ای الله ته ولې موږ باندې چې نو هغه مقرر کړلو قتال جهادو، لولا اخرتنا الى اجل قریب، که چېرې تا چې نو هغه دا ولې وروسته کولو نه یو نیټې مقررې پورې. الله یقول اوایه متاع الدنیا، فایده د دنیا چې نو هغه قلیل لږه ده، والآخرة خیر لمن اتقى، او آخرت چې نو هغه غوره دی د هغې کسانو دپاره چې څوک چې نو هغه تقوا ساتي. اوس الله رب العزت وایي دنیا فایده معمولی ارضي ده، او د آخرت فایده چې نو هغه کامیابی او همیشه د پاره ده. بل ځای کې هم قرآن کې راځي او موږ چې نو اکثر ویلي هم څوک راته مانځه کې وایي والآخرة خیر وابقا، چې آخرت چې نو هغه غوره دی او پایدار دی. نو د دې وجې نه څو وجې باندې دنیا نه آخرت غوره دی. یو دا دی چې دنیا نعمتونه دا قلیل دي، لږ دي، د آخرت نعمتونه چې نو هغه کثیر دي، د هغې څوک احاطه نشي کولی. دویم دا چې د دنیا نعمتونه دا فانی دي، هر نعمت چې د دنیا راواله دا فانی دی، صحت راواله جدا فانی دی، ځواني راواله جدا فانی ده، مالداری راواله جدا فانی ده، ښایستواله رنګ چې نو هغه راواله دا فانی دی. دنیا چې څومره نعمتونه دي دا ټول نعمتونه فانی دي، د آخرت چې څومره نعمتونه دي نو هغه ټول باقی دي. دریم د دنیا چې څومره هم نعمتونه دي نو په دې نعمتونو کې مشقت دی. دنیا چې هر نعمت اصلي نو د هغې سره به مشقت برداشت کړي، د آخرت نعمتونه چې دی نو هغه بلا مشقت دي، په هغې کې مشقت چې دی نو هغه برداشت کول هغه نشته. نو دې وجې نه ویلی کې الله وایي چې قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى، الله چې دی نو هغه د آخرت نعمتونه دا ډېر بهتر او غوره دي هغې چا دپاره چې څوک پرهیزګار او تقوادار وي. ولا تظلمون فتیلا، الله وایي تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي فتیل په قدر. فتیل ذره موږ چې مخکې هم ویلي ولو، فتیل معنی چې نو هغه دا ده کجورې کم اډوکې وي او د هغې په دې اډوکې په دې منځ کې چې نو هغه نری چاو وي، دغې چاو کې چې کم نری سپین تاري نو دغې ته ویلی کېږي فتیلو. او د موږ ویلو چې د عربو کنایه کولو د قلیل نه، لکه څنګه چې موږ پښتو کې معنی کوو پوچ کې، څوک وایي هلکه ماله موږ وایو پوچ کې د لم نشته، خس د له هم نشته. نو عربو به دقې نو هغې متعلق الله وایي چې تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي فتیل مقدار، یعنی یو خس ظلم چې دی نو هغه به هم په آخرت کې نه کېږي، زه هغه د انصاف ورځ ده. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. الم تر آیتا ندی کتلی الی الذین ای کسانو تقیل چې ویلی شو لهم هغوی ته کفو منع کړئ ایدیکم خپل لاسونه، واقیموا الصلاة او قایم کړئ منځ لره، وآتوا الزکاة ورکړئ زکاتو. فلما پس هر کله کتبه چې فرض کړی شو علیهم القتال په هغوی باندې قتال جهادو، اذا فریق منهم نه یوه ډله له هغوی نه یخشون الناس یریدله د خلکو نه که خشیت الله په شان د یریدلو د الله نه، او اشد خشیه یا د هغې نه هم زیات یره. وقالو او ویل ربنا ای زمونږ ربه لما کتبت ولې تا فرض کړو علینا په موږ باندې القتال جهادو، لولا اخرتنا ولې مهلت را نه کړو تا موږ ته الی اجل قریب تر وخت جنو هغه نږدې پورې. قل ووایه متاع الدنیا فایده د دنیا قلیل لږه ده، والآخرة او
او آخرت خیرون بهتر دی غوره دی لمن دا هغه چا د پاره اتقا چې پرهیزګاري اختیار کړه ولا تظلمون او ظلم به ونه کړی شي په تاسو باندې فتیله ذره برابر یو خس کې الم تر الى الذين قيل لهم آیتان دي کتلای کسان چې ویلې شي واقعي ته کفو من کړی ایدیکم خپل لاسونه واقیم الصلاه واتوا الزکاه او قائم کړئ موږ لرا ور کړی زکات فلما كتب عليهم القتال پس هر کله چې پر شو پاغي باندې jihad اذا فريق منهم يودل داغين يخشون الناس يريدل د خلقنا كخشيه الله پشان د يريدل د الله نه او اشد خشيه یا داغین هم زیات یریدل قالو ویل بی ربنا ایزو منگ رب لما کتبت علینا ولی فرض کروتا پا منگ بانی القتال جهادو لولا اخرتنا ولی محلت را نکروتا منگتا الى اجل قریب دمو دی نزدی پوری قولو اوائی متاع الدنیا شفید د دنیا قلیل لگدا والآخرت خیر او آخرت غرد لمن داغی چا د پارا اتقا چی تقوی اختیار کرا ولا تظلمون او ظلم بنش شکول پتا سبان فتیلا یو خسو